السلام علیکم ناظرین، زه یم ستاسو میزبان سید زاهدجان. دا وخت کې زه د دین نه بهر موجود یم. په دې وخت کې د اسلام آباد په خوش علاقه کې د E112 کوم شخصیت زما سره موجود دی، حاجي نوم وایه سلیم خان، او دغه سره جوب سره تعلق دی. او دلته دا کوم هوټل چې کوم دلته قایم شوی دی نو دې روح روا دی، او د ده سره زمونږ بیا د دل یو ملګری محیب الله د برول سره هغه تعلق دی، هغه مو سره دلته موجود دی. پارتنري ده یا دغه بهر داسې چې ده. حاجي صاحب اول خو تا ته ویلکم یم چې په دې پروګرام کې شامل شو، او نن داسې حادثاتو ته ستاسو سره ملاو شو، او دا پته ولګېده چې ته یو ښه کاروباري شخصیت په مختلفو علاقو کې په مختلف ځایونو کې دا کاروبار چلېږي. نو زموږ ناظرین ته به څه شی وایي؟ د ټول نه پهله خو ستا ډېره شکریا ادا کوم، ډېره مننه تاسو رالاست، زموږ سره مې ټیم واخیستو. بس زموږ خپله د کوټي ضلع پشن تعلق دی، او دلته د کوټي په نامه باندې زه رسټورانټ کلاوم. الحمدلله اسلام آباد کې ما برانچونه شته، او دا مې بیا د یار دوست محیب خان ته په شریکه دا پلوخانه سره خلاصه کړه. یعنې ګفت دې کوو ته دا مې بس په دې نوي شي باندې اوس دنیا وکړه. نو الله پاک دې وچلي انشاءالله. دلته د دې شي ډېر غټ ډیمانډ و، بس ځکه مونږ رالو دا شی مې دلته کلاو کړو د پلوخانې په نامه باندې اینډ چمن بریاني. نو انشاءالله الله پاک به مونږ ته روزي پکې راکړي او محیب خان له مونږ ورکړي. نو ستا ډېره مننه. دا راته ووایه حاجي صاحب چې دا پولاوخانه او چمن بریاني، پولاوخانه خو زما خیال چې د محیب د طرفه شوله، او دا چمن بریاني زما خیال ستاسو طرفه ده. همداسې ده که نه؟ او دغسې ده. او پینټ هم په دې کې ډېر ښه روایتي ثقافتي او دا زمونږ د علاقې سره دغه لري چې دا خوراکونه ستاسو سره دلته ملایېږي. پښتنو یو روایت دی، دا ښوروا چې ورته وایي، څوک پینډ ورته وایي، څوک صحبت ورته وایي، او دا په درې الفاظو کې دا شی دی. ښه لږ زمونږ د ناظرینو سره دا هم شیر کړه چې څومره زمونږ په پاکستان کې د پاکستان نه بهر هم ناظرین دي، چې ستاسو په اسلام آباد کې ماشاءالله یا په ټول ملک کې څونه برانچونه دي، په کوم ځای کې چې لږ معمولي غونډې چې کوم غټ غټ برانچونه دي؟ الحمدلله زما د ټول نه مخکې برانچ دی په جینین مرکز کې دی، جینین مرکز، او کوټه شاندار د نامه سره. کوټه شاندار د نامه سره، او د هغه نه وروسته بیا په F7 کې دی، کوټه چای د نامه سره دی. او د هغه څه وروسته بیا د E11 کې زما د چای او د روټۍ برانچ هم شته، کوټه سنګاپور په نامه باندې. او دلته بیک سایډ کې دی، بیک سایډ کې دلته او اوس شاته بیک سایډ. او دوه مې په مردان کې دي، کالج چوک باندې، او یو د کوټه سلطان په نامه دی، یو د کوټه مرحبا په نامه دی. نو الحمدلله بس راغلي یو به دغه رفق په چکر کې یو. دلته مخکې د اسلام آباد کې د چایو د پراټو ډېر کمی و، ډېر مشکلات خلک ته زموږ خلک دا خاص کر پخواله چې مقام رابعالله پښتانه وو، دا سټوډنټ خلک وو، دا ډېر غټ پریشان وو. دلته د عباسیان یا مري والا هغو چای پر پراټه صحیح نه وه، صفایي یې نه وه. نو بیا چې مونږ رالو الحمدلله زمونږ داسې شی ډېر ښه وچلېدی. صفایي خلکو هغه محبت هم و، ستاسو هغه مینه هم وه، او صفایي هم وه، او په خوراک کې یا په چي یا په دا کې ستاسو هغه ذایقه هم وه. جی 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 جی. نو اوس الحمدلله زمونږ شی هم ښه په مخه روان دی د کوټې د نامه. الحمدلله چې د کوټې په نامه سره مخکې روان دی، خو زمونږ په د شیشه یا دغه آینه چې ورته مونږ وایو، په دې باندې زمونږ د ناظرینو ته ستاسو پیغام دی چې دې نه وي کوم چې تاسو د پلاوخانې او د چمن بریاني په نامه ادا کو په E112 کې د فیصل بینک سره نږدې. نو دې هغه پښتنو ته څه میسج ورکول غواړي چې هغوی دلته راشي، خاصه په کوم لیول باندې ګورئ چې څنګه خوراک هغوی ته ورکولی شي؟ انشاءالله خوراک مونږ کوشش دا دی چې ښه څه خوراک ورکړو، او دې دې پهله پیش کړي ور، بیا که څه کمی پیشو هم دې مونږ ته ووایي، مونږ خوا نه بدوو، هغه شی به بیا هم ورته چک کړو.
کنه موږ خدا کوشش روان دي چې شي خاصه خبر کو او د دې خو که چا ته پکې څه اضافه هم کول غواړي چې کوم دلته خلک راځي تاسو سره دلته خوراک ته کېږي او هغوی څه وایي هغه هم پکې تاسو اضافه کولی شئ. ولې نشته؟ ډېر یو خوږ ناظرینو انسان دی او د ده چې د خبره وکړله د کاروبار په مختلفو علاقو کې چې هغه په مردان نواله د پېښور نواله د کوټې او د جوب نواله د اسلام آباد په مختلفو علاقو کې ستاسو د کاروبار چلېږي او څنګه چې ناظرینو حاجي صاحب ښکلی شیرین او خوږ انسان دی دغه شانتې د دې دلته چې کوم دا نوی په E11 کې کوم د پلاو خانې او چمن په دغه دغه شانتې د دې پلاو او د دې خوراکونو ذایقه هم دغه شانتې ښودله. حاجي صاحب ستا ډېره مهرباني ستا ډېره شکریه. ناظرینو د حاجي صاحب سره به بیا یو پیرډ بالو او مخکې به تاسو ته یو بل پروګرام کې بیا د حاجي صاحب سره یا په کراچي کمپنۍ کې یا په دې برانچ کې ملاویږو انشاءالله. د هغې پورې به تاسو زموږ دا پروګرام ګورئ او چې کوم څه کمی به شي نو د هغې تاسو بالکل حاجي صاحب خبره وکړله چې که نور څه پکې هم څه اضافه کول غواړي ایډ کول غواړي نو موږ ته هغه د کمنټس په دغه کې بس هغه خپل آرا شاملولی شي. زه ستاسو میزبان سید زاهد جان د E11 اسلام آباد نه غواړم اجازت د الله حافظ.